دی پسې چې کومه میش را روانه ده دغه میاشتې ته د رمضان المبارک میاشت ویلی شي. کله چې به د رجب د میاشتې ښکاره شوله نو رسول الله مبارک به دعا کوله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبانا. الله زما د پاره د رجب په میاشت کې او د شعبان په میاشت کې برکت واچوه. وبلغنا رمضان او خدای موږ به رمضان ته ورسې. الله د رجب او د شعبان په میاشت کې زموږ د پاره برکت واچوه او رمضان تم ورسوه. عام طور د رجب دی میاشتې ته دا زنانه دی ورته بزرګه میاشت وی او خلق په دغه میاشت کې عام طور باندې خپل زکاتونه ورکوي. ډیر خلق داسې وي چې زکات په فرض یو نه ورکوي. کم خلق چې د خپل مال زکات ورکوي نو لومبنۍ خبره دا ده چې د مال به الله نه ضایع کوي، د مال به الله نه بربادوي. دې سړي باندې به فقر ناراضي، په دې سړي به غریبي ناراضي او د مال په دې زکات سره پاکيږي. او چې کوم خلق د خپل مال زکات نه ورکوي نو د مال الله رب العزت بربادي. دا مال زمای عزتمندو دا بچ نه پاتې کیږي، محفوظ نه پاتې کیږي. یو وخت راشي الله رب العزت دا مال واخلي. دې د وجنا الله رب العزت چې چرته په قرآن کریم کې د مون ذکر کړي نو الته ور سره د زکات ذکر هم کړي دي. اکثر زینو کې الله رب العزت د مون سره د قرآن کې د زکات ذکر کړي دي. نو دا کومه میاشت وي دا میاشت نا تاسو مونږه چې دا کومه میاشت ختم شوه دا د رجب میاشت وه نو په دې کې عام طور خلک زکات ورکوي. او دا اوس چې کومه میاشت شروع د دې ته شعبان وایي د شعبان دا میاشت هم داسې ده چې په دې کې خلک زکات ورکوي. او څه خلک داسې چې هغوی د رمضان په میاشت کې زکات ورکوي. زکات په چا باندې دی؟ هر هغه سړی چې هغه سره دومره سرمایه ور سره ده چې هغه د 52 تولی چاندی برابر ده، 250 نیمې تولی د سپینو زرو برابر سرمایه ور سره ده، نو دا به د بل نه زکات ناخلي، په خپله به زکات ورکوي. کو سرمایه ور سره نه د مال د تجارت ور سره دی، په دکان کې سامان ور سره پروت دی، نو په ده باندې چې کوم دی دومره سرمایه ور سره نشته خو مال د تجارت ور سره دی نو دا به زکات ورکوي. او کو مال د تجارت ور سره نشته او د ده سره چې کوم دی سونا چاندی ور سره ده نو زکات به ورکوي، د بل نه به زکات ناخلي. نن زمونږ په معاشره کې چې کم خلق زکات والا مستحق دي هغوی له څوک زکات نه ورکوي، او چې کم خلق زکات په چا فرض دی هغه زکات نه وباسي، او که خلق کمی وباسي نو هغه چې وباسي هم الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. زکات هغه چاله ورکوي چې کم ولا په حجره کې جارو وي. زمونږ په دې شب قدر کې څومره مالدار خلق دي زکات نه ورکوي، ډېری ورکوي او ډېری نه ورکوي. دا مطلب نه دی چې ټولې نه ورکوي، نه خو کو چرته دا ټولو زکات ورکولی نو کیدای شي چې ستاسو او زمونږ په دې علاقو کې غریب نه وي. کو غریب وی نو محتاج به نه وي، حاجتمند به نه وي. خو زمونږ د معاشري یو دستور دا دی چې اول څوک ورکوي نو ټول په ټوله، او که څوک یې ورکوي نو بیا مستحق ته پکې ډېر کم میلاویږي، چې کم مستحقین دي هغوی ته نه میلاویږي. تا زموږ عزتمندو د مستحقینو تاسو موږ ته پته نه لګي. والله زموږ عزتمندو داسې خلک شته چې سپینه جامه کې ګرځي تا او ما ته پته نه لګي، او هغوی خلک دا ګمان کوي چې دا مالدار دي، لیکن زموږ عزتمندو د هغوی په کور کې د روټۍ درک نه لګي. داسې خلک غریبانان شته زموږ عزتمندو چې هغه غریبانان په دې ثابت جمع کې د هغه د بچو په خپو کې جرابې نه وي، په دې ثابت جمع کې د هغه په خپو کې د بچو بوټان نه و. داسې خلک شته چې په هغوی کوټې چتر اساس د خپلې حیا د لاسه غږ نه کوي، د خپلې
آبرو د عزت د وجې نه غږ نه کوي. لیکن زما عزت مندو بعض خلق داسي چې زکات مستحق نه ام دروازه کې ولاړی مال زکات راکا. زمونږ په دې شب قدر بازار کې دکاندارانو له خلق ورزي زکات راکا. ډیر خلق ورزي زکات غواړي مستحق نه زکات غواړي. او ډیر خلق داسي چې هغه مستحقینی د چا دروازې ته نشي ورتلې، د چا دکان ته نشي ورتلې، د چا اجرې ته نشي ورتلې، د حیا د لاسه. او چې کم خلق زکات استون کې دي هغوی ورپسې وړي نه. حالانکې شریعت مسله دا ده چې زکات دې ویستو نه مستحق پسې بیا ته وړئ، ورپسې بیا یوسي او د هغه احسان به مني چې ستا د وجې نه د الله دا حکم ما پوره کو. زما عزتمندو نو بعضې خلک داسې وي هغوی عادت ځان له جوړ کړی د زکات مستحق نه خو هغوی عادت دا جوړ کړی دی. ورشي ورته کیني هلکه زما په کور کې چې کوم دی ضرورت دی حاجتمند دی ما. زما عزتمندو بعضې خلک داسې بچی زکات وباسي پلاران په بازار کې زکات پسې ګرځي خیر را غونډي. بعضې خلک داسې بچی زکات وباسي میم دی چې کوم دی محتاج وي د بل په اجره کې ولاړې وي. عزتمندو مسلمانانو دا زکات د الله حکم دی او دا زکات به ورکې مستحق سړي لا. خو زما په معاشره کې چې کوم مستحقین دي زما عزتمندو دو قسمه مستحقین دي. یو هغه چې مجبور شي د خپلو بچو د لاسه د خپلو زما عزتمندو ابل ورځ مې چې کوم دی یو واقعه کتله او یو کس چې کوم دی شیر کړې وه هغه وایي په خپل کور کې وما او د شپې ناوخته ټایم دی خوب نه راځي ډېر ناوخته دی د نیمې شپې ما ته میسج رالی سلام کلام وشو بیا ما تپوس وکړو چې څوک یې راته وایي چې په ما څه کوې خو زه څومره ورځ د په کور کې مې خوراک نشته بچي مې نهر دي زما دا غټ بچي چې کوم دا مې په جړا باندې اوده کړل نهر مې اوده کړل خو دا نیمې شپې چې کوم دی تا ته مې میسج د دې دپاره وکړو چې زما په کور کې ماشومه بچی ده د لوږې د لاسه چغې وایي او هغه ماشومه بچی هغه چې کوم دی روټۍ غواړي زمونږ کره څه نشته نو که تا نه صرف روټۍ غواړم او که لږه ترکاري هغه راله راکړه یا که تاسو کره چې کوم دی روټۍ او انډي راکړه یوه انډې در کرۍ راکړه او ورته وایي چې زه ستا ګاونډي یم ستا خوا کې یم او ته دلته چې کوم دی دا روټۍ روباسه او دغه خپله کوڅه کې کېده او بیا چې کوم دی ته لاړ شه چې ته ما سینې کې زما چې کوم دی پرده راس مې پاش نشي. دا سړی وایي ما چې کوم دی روټۍ ویستله او هغه روټۍ مې چې کوم دی هغې سره مې انډې ویستې ولته مې ورته کېښودلې په کوڅه کې او زه ترې رالمه لږ ساعت بعد هغه میسج راغلی چې ستا امانت ما ته میلاو شو هغه روټۍ او انډې ما ته میلاو شولې وایي چې لږ ساعت تېر شو نو ما ته یې میسج وکړو چې هغه انډې مې پخې کړې او موږ ټول کور والا وخوړلې الله دې تا ته خیر درکړي. او بیا ورته وایي چې دا سم کم په دې موبایل کې دا کم سم دی دا نمبر دی دا زما په نوم باندې دی یو درخواست درته کوم زما د نوم د معلوماتو کوشش به نه کړي. دا کوشش به نه کوې چې زما نوم معلوم شي نوم به مې نه معلومې کوشش به نه کوې. دا وایي څه وخته پورې دا نمبر ما سره و بیا هغه نمبر بلاک شو په دې پوه شئ ما هغې ما معلومات کو وی په دې وجه مې دا ساتلی کو چې ته بیا د حاجت شي چې د حاجت پوره کړه. ستاسو او زمونږ په دې محلو کې به څومره خلک داسې چې حاجتمند دي د حیا د لاسه غږ نشي کولی. لیکن زما عزتمندو په بازار کې چې کوم خلک ګرځي ټیک ده چې حاجتمند به پکې وي ټیک دا نه وایم چې ټول به حاجتمند وي ډېر به حاجتمند وي ډېر به ضرورتمند وي ډېر به داسې وي چې هغه به بېوسی ډېرو به د بچو جړا لیدلي ډېرو به د خپل کور کې د خپلو ماشومانو په خپو کې پیزار شلېدلی لیدلی د خپلو بچو په خپو کې به شلېدلي جرابې لیدلي مجبوره به یي روتي به یي غوښتنه به کوي. لیکن زما عزتمندو زه خو هر چاته وایم چې د الله په نوم څوک وغواړي ورې کوي د الله په نوم یې چې وغواړي ټیک ده چې زکات نه ورکوې صدقه ورکه د خپل سر صدقه ورکه د خپل بچي صدقه ورکه د خپل پلار او مور دپاره صدقه ورکه
خو ورکه چې مستحق حاجتمند لراله وی غختل دنا الله وی واما السائل فلا تنهر سائل نے سوال کون کې دے تانه سوال وکړو تانه غختنه وکړه رټه مول ورکه نن مونږ او تاسو د الله نه هغه څه غواړو چې مونږ او تاسو مستحق نه یو خدای جنت الفردوس راکا الله جنت عدن راکا الله جنت نعیم راکا الله مال حور و علمان راکا الله مال د جنت په شراب راکا الله د جنت اوبر راکا الله په جنت کې را تخپل دیدار راکا الله د محمد رسول الله شفاعت میں نصیب کا الله د محمد رسول الله دیدار میں نصیب کا الله د محمد رسول الله د لاسه حوض کوثر نصیب وګرځوا غواړم حوض کوثر غواړم شفاعت د رسول الله غواړم دیدار د الله اے موږ د دې دیدار مستحق یو ځان سره حساب کتاب کړئ چې زه مستحق یم د دیدار د الله زه حقدارم چې د الله دیدار وکما دا سترګې د دې قابل دي چې د الله دیدار پیو کو دا سترګې د دې قابل دي چې د رسول الله دیدار پیو کو دا خوله د دې قابل پاتې شوې ده چې په دې خوله باندې زه جام کوثر اوس کما دا زما وجود د دې قابل دی چې دا جنت تلاړ شي دا وجود د دې قابل دی چې دا جنت الفردوس تلاړ شي چې کله د ځان لپاره غواړم نو هغه شی غواړم چې دې مستحق نه ما او چې ما نه څوک د الله په نوم غواړي نو زه ګورم چې دا مستحق دی که مستحق نه دی هاي انصافه ساجبه انصاف ته زمونږ د خلکو زمونږ د خلکو ساجبه انصاف ته زمونږ د پښتنو بالخصوص ساجبه انصاف ته الله مالا جنت الفردوس راکا ته د ډیران قابل هم نه چې په ډیران دي څوک پریدي او ته مالا جنت الفردوس راکا او بلې د الله په نوم غواړي دنه الله د پاره دنه غواړي د الله د دین د طالب د پاره دنه غواړي ته پکې چخ چلټه ورکوا می ورکوا سیبه کرا نصیب را نه کې ولې الله نوم دې سه الله کون دې سه الله باندې دې سه ګمان دې ته چې الله غافل دې سه الله یې خو غافل نه یم الله یې خو يعلم خائنة الاعين الله یې د سترګو په خیانت باندې پوهیما ويعلم ما في الصدور پسینو کې چې سری پدیم پوهیما ما ته چې ستا پسینه کې سری د دینم خبردارم ستا چې سترګې سوی د دینم خبردارم ستا غوږونه چې سا اوري د دینم خبردارم ستا د زړه د راز نم خبردار یم او ځان د پاره چې غواړم خدایا کله کله مونږ وي خدایا اسبي سمو بخي اسبي سمو بخي خبره چې الله اسبي سمو بخي خدا فارمولې د ځان د پاره جوړه کړی دا تا چې تاسو اسبي سمو بخلي تا چې دا ویلي چې سړی ما سره زیاته او کوزیم اسبي سمو بخما تا چې ویلي چې ما پردې حق را پردې په بل چا مې حق ته دا خپل حق ورته اسبي سمو معاف کوم خپل خو چاته چې کم نه 50 روپۍ نه بخي او خدای پاک ما اسبي سو بخي ته خو د خدای د پاره سوکا خدای ته خو پیش کړه چې خدایا ما ستاسو د پاره وک الله قیامت کې تم ما سره د رحم ما ملو الله ما سره کرم ما ملو الله د احسان ما مل را سره وک الله د خیګر را سره وک نو غرض مې دا کو چې زکات ورکه مستحق لا ورپسې یوسا وې په منبر رسول ناسته ما والله بالله ثم تالله درې قسم مې د توفړ نن درې کسانو ما سره رابطه کړې درې کسان او دې درې کسانو را تسویري مولوی صاحب روزه روانه ده چرته د راشن تنظیم کو او شمنګ ته وایا منګ لکه کله د رمضان ته نږدې یا د رمضان د شعبان په دې میاشت کې خلک د زکات پیسې راکې مولوی صاحب دا والا نو زما خپل عادت دا دی چې د ټول نه اول چې ما سره زکات پیسې راشي دروغ هم د تنوي ما اول ګورم چې زما په کور کې زما پلار ته حاجت ته زما مور ته حاجت ته اول مور پلار له حاجت پورا کوم ګورم چې رور مې ده خور مې ده ناوی کور کې د راشن ضرورت ته نو اول هغه پورا کوم دا هم د تنوي ما اوس کو یو سړی وي چې مولوی صاحب ما د زکات پیسې درکړي بالکل به را کړي خو د خلکو په زکات والله کوم خپل کور ته خپل بچو لسره وړي قسم د تخرم چې خپل کور ته بچو له زکات په پیسو سره راوړي الحمدلله په دې ورځو کې زمونږ پروګرامونه وي بیانات لزو
خلق محبت کی بس چې لشل روپے ملاویږي وخت تیریږي بس پرې د الله شکر دی د الله احسان دی د الله کرم دی یعنی په دې وخت کې زه خپله د خلکو لکونو قرضدار یم دام د تقسمیت اور ویم چې په لکونو قرضدار یم د خلکو ذاتی د خپل کور د خپل ځان له مې سوداګانې کړي په خپل کور کې قرضدار یم خو د دې باوجود چې ماله څوک د زکات پیسې راکړي او راته وایي چې په دې اختیار مې درله درکړو یو شرط دی چې اختیار راله راکړي یو دا نه چې زکات پیسې مې درکړي مولوي صاحب دا په دې مدرسه کې ولګوه نو بیا هغه د زکات پیسې په مدرسه کې لګوم یو راته وایي چې مولوي صاحب دا پیسې د زکات دي خو تا ته اختیار دی زما د زکات نو د ټول نډوم بنې درته دا خبر صفا کو او دا کلاو ځکه کوم چې ډېر ملګري به زما خبرې اوري بعضې ملګري داسې دي چې هغه زما ډېر ښه ملګري دي زما ډېر قریبي ملګري دي زما ته پته لګي چې دا زما د حیا خیال ساتي ما ته پته لګي چې دا زما د عزت خیال ساتي ما ته پته لګي چې دا درانه خلق دی دا قدردان خلق دی دا زما د پټکي لات ساتي دا زما د ګیري لات ساتي دا زما چې کوم دی د مصلی او د منبر او د محراب لات ساتي دا را پسې سار له ملنده نه کوي دا را پسې سار له خندا نه کوي نو هغه ته ویم هلکه ملګری مستحق کس دی ضرورت دی ورته په دې پوه شو چاته ویلی نه شي حاجتمند دی نو هغه حاجتمند دپاره راکړي په دې پوه شو او اوس دا نه روژه شروع کېدو کې 19 ورځې دي یا 13 ورځې پاتې دي نن 10 تاریخ د شعبان دی نو اوسه پورې چا داسې نه دي راکړي ایک یو ملګري چې هغه زما ډېر خوږ ملګری دی او زما ډېر قریبي دوست دی او د درې سره تعلق دی هغه ورځ یې ما ته پیسې راولېږلې ما ته ویې مولوي صاحب دا د زکات پیسې دي ما ورته څه پې وکړم وي تا ته اختیار دی تا ته اختیار دی بیا هغه د زکات پیسې مې راواغېستلې او د یو مستحق دپاره د یو داسې کس دپاره چې د هغه د واده ضرورت و اوس درته ویم په دې تېر هفته کې اوس په دې وخت کې ما ته پیسې لږې راولېږلې نو ما ته یو کس چې هغه پیسې راولېږلې نو ما ته وایي تا ته اختیار دی حالانکه زما مدرسې ته دې وخت کې د ټول نه زیات ضرورت دی خو چې کله اختیار راکو نو یو کس داسې و چې د هغه د بچی واده و خو د هغه بچی د واده دپاره ورسره هېڅ نه و ما زما عزتمندو ما ته پته ولګېدله ما هغه پیسې په یو طریقه باندې هغې ته حواله کړه پوه یې نه شو اوسه پورې ورته دام پته نه لګي چې دا پیسې ما ته څنګه میلاو شولې او د چا له طرفه میلاو شو نو غرض مې دا کو چې خلک موږ د علماو ته ډېر زړه درد وایي بیانوي راته موږ ته خلک د خپل ضرورت وښیي خو دومره خبره ده چې موږ او تاسو نو ما ورته دا قسمیت ورویلې چې نن د سار نه اوسه پورې 3 کسانو راته دا وویلې چې مولوي صاحبه د روجې دپاره راشن او اوس ته ویم ما ته یو میسج رالی کراچۍ نه زما خپل ملګری دی یو یار دوست مې دی تعلقدار مې دی صاحب ثروت سړی دی کاروباري سړی دی بله ورځ ماله رالی او صرف چې کوم دی پېښور کې ماله رالی کوواټ ته په کوواټ کې زما بیان او ماله چې کوم دی رالی ما ته مولوي صاحب تا له صرف رالمه او زه تا سره ستا ځای ته ځم ما ورته لاده چې ځو خو د هغې کاروبار لږ دروند کاروبار دی نه هغه کاروباري سړی دی او د کاروباري سړي کارونه ډېري نو ما ته بېګانه بله شپه 2 شپې وشولې هغه ما ته وویل چې مولوي صاحب زه تا سره ځم نو ما ورته ویل زه چې ځو بیا ورته ما ویل زه په تا پېښور کې روټۍ خورم ویل نه روټۍ را باندې هغه وخوړله پیسې هغه ورکړلې بیا ورته ما یو کس یاد کړم د ده ضرورت دی دا کوشش ولا وکړه چې دا وشي اوس وختي راته میسج وکړ مولوي صاحب ستا هغه مرکز چې کوم دی هغه ما راغوښتی دی اوس ورسره ملاوېږم د مانځه نه بعد ورسره ملاوېږم انشاءالله العزیز د هغه مسله به الله حل کړي نو ما د دې پورې ورته وویل چې خلک داسې وي چې موږ ته وایو او دا سنت عمل دی چې رسول الله مبارک په حاجتمند به ورله رالی نو رسول الله به صحابو ته ویل اشفعوا فتوجروا ای صحابو ما ته د دې سوالګري سپارښت وکړئ چې تاسو ته اجر میلاو شي نو ما غرض دا کو چې یو حاجتمند دی
اب راشي تا ته ادريږي تا ته خپل حاجت وړاندې کی خو ډیر داسې وي د هغوی په سترګو کې حیایي اچا ته خپل راز نه ښکاره کوي. دې د وجې نه د شریعت مسله دا ده چې زکات دی په تا فرض دی نو زکات یوسه د هغه غریب دروازې له یوسه. نن موږ اسانتیا دپاره یاره جي دا پلانکې راځي یاره جي دا ډنګرې راځي څومره سوالګري داسې دي چې خلکو په بازارونو کې په چوکونو کې په اشارو کې ودرولی دي او هغوی زما عزتمندو خلک پیسې ورکوي خو هغوی شاته یو ګینګ وي هغه ګینګ والا چې کوم دی زما عزتمندو راولي ګاډي کې کوز کې بیا واپس په ګاډي کې غونډوي. زه بیا هم دا نه وایم چې د الله په نوم یې وغوښته که مستحق دی او که مستحق نه دی زما پیغمبر وی ورکه والله رسول الله مې وی ورکه. ولې ځکه رسول الله فرمایي چې نه کوم سړی مستحق نه دی او تا والله ورکړله الله به تعالی هغه شی درکړي چې تی مستحق نه یې. ما خو درته ویل که نه موږ د الله نه د ځان دپاره هغه شی غواړو چې موږ یې مستحق نه یو. رښتیا ووایه موږ غواړو چې خدای جنت الفردوس راکا مړه تا او ما څوک په پیسي هوټل کې نه پرېږدي او موږ غواړو جنت الفردوس. زه رښتیا وایم موږ پیسي هوټل لیدلی ما خو نه دی لیدلی ستا درته وایم نه شرمېږم ما پیسي هوټل لیدلی والله که مې څوک پرېږدي پکې پیسي هوټل کې خوار نه شي دې شکل ته دې وګوره دې رنګ ته دې وګوره دې لباس ته دې وګوره او پیسي هوټل ته وګوره پیسي هوټل ته به چېرته اکو بکو سرسندکو راځي. نو ما او تاسو په پیسي هوټل کې نه پرېږدي په دې پېښور کې غټ هوټلې دي والله که مونږ پکې څوک پرېږدي او غواړو څه شی جنت الفردوس. په دې پوه شوې که نه غواړو څه شی جنت الفردوس. نو چې دلته ما او تاسو په پیسي هوټل کې نه پرېږدي د ځان دپاره هغه شی غواړو چې ما ته یې مستحق نه یو او بل راته وایي وچه روټۍ راله راکړه موږ څه وایې دا ځانې شرمولی دی بل د وچې روټۍ سوال کوي بل د وچې روټۍ سوال کوي وچه روټۍ یو وخت روټۍ راله راکړه یو وخت روټۍ ای د یو کاسه ترکاري راکړه نه بل له کاسه ترکاري نه ورکوو بل له وچه روټۍ نه ورکوو بل له خپل کور کې زیاتي پیزار نه ورکوو. مړه ما پرون نه بله ورځ یو مدرسې ته لاړم هغه مدرسه کې دروازې نه وي کړکۍ پکې نه وي نو هغه د مدرسې محتمم راته چټ ولیکه وی مولوي صاحب د دې مدرسې د دې حال وضاحت لږ دې خلکو ته وکړه. نو ما ویل دا په سترګو ړانده دي چې زه ورته حال وښیم دا نه وي دا د ماشومان نه وي چې دا په سر یې پټکي دي نن چې دا دومره ماشومانو سبقونه وویلې څوک حافظان شو څوک ناظره خوان شو دا د دې مدرسې خدمت نه وي بیا دا مدرسه یې نه چې په دې یخ ژمي کې دا ماشومان د یخنۍ د لاسه رپي ولې د دې قوم په سترګو چټې ناستي سر چټې پې ناستي نه دمتوب دپاره پیسې شته د اجرا د ګډولو دپاره پیسې شته خو صرف او صرف د الله د دین دپاره نشته. نو ما خبرې غرض دا و چې موږ وایي خدایه موږ له جنت الفردوس راکا غواړم هغه شی چې زه مستحق نه یم او چې کله زما عزتمندو بل راشي مړه داسې چې کم دی تا او ما ته چې څوک ودرېږي د الله په نوم سره راکا نو ما ته چې کم دی ورته وایي نشته معاف هم کا چې هغه روان شي نو موږ وایي مړه ځان یې شرمولی دی منګه ما درته قسم وخوړه او 3 قسمه مې درته وخوړل چې د ځان دپاره هم چاته بینا نه ده کړې الحمدلله چې د ځان دپاره چاته یاد کړم قسم دی چې خلک یې راکوي او خلکو راکړي دي داسې ملګري او داسې دوستان دي الله راکړي دي چې یو وار یو ځای نه راتلم او یو ملګري را سره مې په ټیلیفون خبرې وشولې ما ته وایي کوم ځای کې را روان یې ما په دې پلانکي ځای کې را روان یم ما ته وایي زه تا ته انتظار کوم په دې لار چې تېرېږي ما له به چې کوم دی دې ته راورسېږي ما ته چې کوم دی رابطه را سره وکړه چې رابطه مې ورسره وکړله په منبر رسول ناست یم د الله په ذات مې قسم وي 8 لکه روپۍ ما له ذاتي را کړي 8 لکه او یو واري همدغه ملګری دی مولوي صاحب کوم ځای کې پلانکي ځای کې را روان یم چې ګاډي نه لاکو شو پیسې راته په واسکټ کې جیب کې واچونې ما ویل 100 روپۍ به را کړي چې مې وشمار 15 لکه روپۍ را کړې وي ذاتي خلک را کوي الحمدلله ما ته دا خلک یوي که نه مولوي صاحب کور جوړ کړو زما په دې کور چې زما څومره پیسې لګېدلې دي په دې تاسو باتروم هم نشئ جوړولی ما کور جوړ کړی دی ما له ماربل راغلی دي 1 روپۍ زما په ماربلو خپله نه ده لګېدلې
تر دې پورې او څوک چې دا وایي چې ما نه ماربل مولي صاحب وړي دي او ما نه د دې دپاره وایي چې مدرسې له وړه نه خلکو را کړي الحمدلله خلک زموږ عزتمند د محبت را ساتي چې کوم خلکو د اوسه پورې محبت ساتلی دی الله پاک دی خوشحاله لري آباد لري والله موږ ورته دعا کوو ړنم ورته دعا وځي او داسې داسې کارونه الله د هغوی کړي دي چې د هغوی عقل هم ورته حیران دی داسې کارونه د هغوی الله پوره کړي دي داسې حاجتونه الله د هغوی پوره کړي دي چې هغه اوسه پورې حیران دي چې د دې څیزونو اسباب او انتظام مال الله څنګه وکړي ما تا بله ورځ یو سړي پیسې راولېږلې 10,000 روپۍ راولېږلې چې 10,000 روپۍ راولېږلې نه 15,000 روپۍ مې دې ماشوم له ورکړه په هغه ورځ چې ما ورکړلې او مولي صاحب 15,000 روپۍ مدرسه کې واچوه قسم درته خورم ما سه میسج پروت دی زابل اوس کوان ته تللی لاشۍ ته تللی وم د کرک ته تللی وم د کرک نه راروان وم میسج راته وکړو ما ته مولي صاحب زه 10,000 روپۍ نورې درلېږم او مولي صاحب چې هغه پیسې مې در ولېږلې الله مې داسې کار وکړو چې هغه کار د ناممکن کارو الله د دغې په برکت باندې وکړو داسې کار زما الله وکړو دا 10,000 روپۍ درلېږم خو دې 10,000 کې به ته 2,500 روپۍ د جیب خرچه راستا او دا 19,000 روپۍ دا د مدرسې د یوې حصې پیسې دي ما سه میسج پروت چې څوک یې کوي الله پاک ورته انتظام برابروي داسې ډېر ملګري په لاره باندې موږ تېرېږو موږ ته وایي چای وڅښه چې راځو چای هم را باندې وڅښي روټۍ هم را باندې وخوري د جیب خرچه هم راله راکړي مولي صاحب دا ستا د جیب خرچه ده او دا هم نه چې یو ملګری دی هغه موږ ته ښه درانه ګوري موږ ورته د هغه نه هم درانه ګورو او چې کله موږ ته پته ولګي چې زموږ تګ د ده کره بوج شو زموږ د سره ملاوېدل په ده بوج کېږي بیا په هغه سلام نه اچو ځکه موږ ته پته ولګي چې اوس د دې نه بعد د علم سپکوالی راځي د پټکي سپکوالی راځي د عالم سپکوالی راځي بیا دروازه پرېږدو موږ وایي حالانکه هغه داسې سړی وي چې اسې ورته موږ میلاو شو موږ له د جیب خرچه هم راکړي چای هم را باندې وڅکي اوبه هم را باندې وڅکي روټۍ هم را باندې وخوري سودا هم راله راکړي وي کور ته یو ځان سره او چې کله هغه ما ته پته ولګي چې د ده په تندي کې فرق رالی د ده په سړیموشو کې فرق رالی د ده چې کوم نوی دوست پیدا شو نوي خلک پیدا شو نوي دوستانې او تعلقات پیدا شو نوي یارانې پیدا شولې نوي چې کوم د خلکو علماو سره محبت جوړ شو موږ وایي بس اوسه پورې الله رب العزت د ده پړه کې زموږ دپاره محبت اچولی اوس یې د بل چا محبت د ده پړه کې واچو اوسه پورې الله پاک زمونږ چې کوم دی د 100 روپو د رزق انتظام د ده د جیبه کو بس اوس یې د بل چا دپاره چې کوم دی انتظام دروازه کولاو کړه بس هغه طرف پرېږدو موږ وایو او چې هغه دربار پرېږدو په دې پوه شي الله پاک د هغې نه ښه راکړي د هغې نه داسې بهترین راته دروازه کولاو کړي چې تصور کې هم نه تصور کې ذهن کې هم نه الله انتظام وکړي نو غرض بې نه خبرې دا کوو چې کله موږ او تاسو نه څوک سوال وکړي نو موږ پکې بیا څه وایي موږ پکې دا وایو چې هلکه دا خو چې کوم دی مستحق دی او دا مستحق نه دی الله نبی مې فرمایي کو مستحق دی او کو مستحق نه دی ورې کوه الله ولی چې کوم شي ته مستحق نه الله به تعالی د دې په برکت هغه درکړي چې ته مستحق نه نه ما درته ویل موږ غواړو جنت الفردوس ما موږ پسې څوک چې کوم دی ډېران نه لیکي او د جنت الفردوس غواړو په دې پوهېږي او چې د خو بل دپاره شي نو دا مستحق دی دا مستحق نه دی ته غواړې جنت الفردوس ته غواړې حورې ته غواړې علمان ته غواړې جنت کې د الله دیدار ته غواړې چې کوم دی تا چې کوم دی غواړې چې یاره ما ته د الله رب العزت د پیغمبر علیه السلام د لاسه د ساقي کوثر جام د کوثر میلاو شي ماړه تعالی څوک چې کوم دی په هوټل کې اوبه درته په ګیلاس کې نه اچوي او ته د ساقي کوثر نه جام د کوثر غواړې رښتیا ووایه نو دا به کېږي څنګه دا به کېږي داسې چې موږ او تاسو به زموږ عزتمندو د الله په نوم چې څوک غواړي موږ او تاسو به خیال ساتو غرض مې خبرې دا و چې موږ او تاسو چې د الله په نوم څوک غواړي زکات ورکه هغه سړي له چې کوم مستحق دی چې کوم مستحق نه دی هغه له ورکه صدقه ورکه خیرات ولا ورکه په دې پوه شي دا ستا دپاره به الله د خیر ذریعه وګرځوي خو زکات ورکه مستحق سړي له او مستحق معلوم که چې دا مستحق دی کو نه دی مستحق وی ګوره حال احوال یې وګوره یوازې دا نه ده چې رحمان الله پټکې په سر کړی دی دا مولا دی بس دا مستحق دی او دا بل مستحق نه دی نه زمانه به ډېر حاجتمند څوک وي زمانه به ډېر ضرورتمند څوک وي ما راته قسم وخوړه چې والله بالله
چې دریو کسانو را سره نن رابطه کړې ده مولوي صاحب روجه را روان ده خو چېرته چې کوم دی سودا مودا دا ده چې ګوره موږ پکې هېر نه کړي داسې دا یي داسې او دا تاسو هر کال ویمه هره روجه کې درته ویمه زما عزتمندو اوس په دې 15 تاریخ باندې 14 تاریخ 15 چې کومه شپه ده دې ته شب بارات ویل کېږي په دې کې الله رب العزت زما عزتمندو د خلکو د جهنم نه نجات کوي او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم نه په دې شپه حضرت عائشہ فرمایي ضرورتم په وې کتب سره نشتا نو چې مې قتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 15 د شعبان باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جنت البقیع کې ولاد ما ورته د الله محبوبه نبی علیہ السلام فرمایل په دې شپه باندې الله رب العزت چې کوم نه کما یلیق بشانه الله آسمانی دنیا تراشي او الله پاک د بنو کلب د چیلو باندې چې څومره بختدي دا غینه د زیت خلکو الله د مغفرت اعلان فرمایي بنو کلب یو قبیله وا هغه به چیلای ساتلې او هغه سره چې کوم چیلای ور سره وي نو هغه چیلای په لکونو کې بزرګونو کې بوي او د یوې چیلای په بدن چې څومره بختدي دا به څومره او به چې د چیلو رمی وي او د یو کوسنا بلکې د ثابت قبیله چې څومره رمی دي او دغه ثابت قبیله د رمو په چیلو باندې چې څومره وختري زما عزت مندو الله د دین زید خلق مغفرت په دې شپه باندې فرمایي خو کسان داسې چې دغه مغفرت په دې شپه باندې نه کی کسان هغه مغفرت په دې شپه باندې نه کیږي نمبر 1 پاغه کې مشرک ته هغه سره چې د الله سره شرک کوي د الله سره شرک جوړي الله په دې شپه د مشرک مغفرت نه کوي او دویم نمبر کم سړی چې د پلار او د مور نافرمانه دی د پلار او د مور نافرمانه دی د مور او د پلار نافرمانه دی هغه په دې شپه باندې مغفرت الله نه کوي څومره بدبخته به یو چې په دې شپه زمونږ او ستاسو الله موږ مغفرت ونشي زما عزتمندو او دریم نمبر هغه سړی چې د هغه په سینه کې پړه کې کینه پرته ده کینه پرور سړی دی کینهور سړی دی د ده په زړه کې چې کوم نه کینه ده الله د دې کینهګر سړي په مغفرت هم په دې شپه باندې نه کوي څلورم نمبر چې کوم سړی شرابي دی د شرابي مغفرت الله په دې شپه باندې نه کوي پنځم د قاتل سړي مغفرت الله په دې شپه نه کوي چې مسلمان بی ګناه وجني قاتل دی د دې قاتل مغفرت الله نه کوي په دې شپه باندې او شپږم نمبر زما عزتمندو هغه سړی چې د هغه دا کمی پنسي چې دي په دې کې ګیټۍ پټې دي نو د دې سړي چې کوم دی زما عزتمندو هغه مغفرت هم الله نه کوي یو بل د زما عزتمندو علماء کرامو ذکر کړی دی هغه کې به زما عزتمندو سو کوئی هغه سړی چې هغه زما عزتمندو بوډاوي بدکار وي الله دا هغه مغفرت هم نه کوي زما عزتمندو دا شپه په موږ تاسو باندې را روانه ده او دا شپه نږدې را روانه ده لري نه ده زما عزتمندو نن 10 تاریخ ته په 14 تاریخ باندې زما عزتمندو دا شپه ده نو موږ تاسو چې کوم دی به په دې کې نور روایت هم دي اگر چې روایتو کې په اعتبار د سند سره اختلاف شته خلک پکې بحث کوي محدثین پکې بحث کوي خو د دې شپې چې کوم فضایل راغلي په ګڼو شپو کې راغلي دي په ګڼو احادیثو کې راغلي دي زما عزتمندو الله رب العزت په دې شپه باندې د بنیادم چې کوم دی باقاعده چې په کال کې کوم خلکو مرګ کیږي کم سړی چې بر دنیا نه په دې کال کې زی دا غي لیست چې کوم دی الله اسرائیل تاواله کی کم خلک چې په دنیا ته راځي دا هغه چې کوم دی الله انتخاب کوي چې دا کسان به چې کوم دی راځي آینده کال چې کوم خلکو روحونه قبض کیږي او د کوم خلکو چې دنیا ته راتګ کیږي زما عزتمندو دغه خلکو چې کوم دی پیرس په دې شپه باندې تیاریږي څه خلک داسې وي چې هغوی ځان له لګي محل جوړي بلډینګ جوړي په دې پوه شي واده مې دی بزرګي واده مې دی زما عزتمندو خوشحالي را روانه ده خدا غلس کې نوم راغلی زما عزتمند پرچه کټ شوي وي دې د وجې نه موږ او تاسو چې کوم دی او دې کې علما فرمایي په دې شپه باندې تشبیح عبادت وکړي او زما عزتمندو د الله په نوم باندې ورکړه وکړي صدقه وکړي په دې پوه شي صدقه کول سره د انسان نه الله رب العزت ولا افات مصیبت رفع کوي او زما عزتمندو په دغه ورځ باندې روزه ونیسه د شپې عبادت وکړه زما عزتمندو د شپې عبادت کولو کې الله رب العزت په زما عزتمندو موږ تاسو ته ډیر خیر ای خیره کم سړی چې د الله سره د محبت اظهار کوي زما عزتمندو الله رب العزت چې کوم دی تاسو او زمونږ په دې کې چې کوم دی توبه قبلوي چې سړی الله ته توبه وباسي الله رب العزت په توبه استو باندې خوشحاليږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام می فرمای
توبه وستون کې ادا سي دي لکه زما عزت مند چې سره د ګناه کړی نه وي. نمنګ او تاسو په دې شپه باندې دا شپه روانه ده، ومنګ او تاسو باندې کوشش وکړو چې دا شپه ځان لقیمتي کو، دغه ورځ ځان لقیمتي کو، دغه ورځ باندې چې کوم نه روزه ونیسي سړی له الله توفیق ورکړي، د شپې چې کوم نه شپه بیدار کی او عبادت پکې وکي، دا او دغه رنګ چې د چا څومره وس کیږي ځان له صدقه وکي. او زما عزت مندو بس تاسو نه دا یو خبره کومه چې زما عزت مند بعض خلک په دې شپه باندې لګي دا پټاقې مټاقې اس کوي، آتشبازی کوي، ندی په شریعت کې اس چې کوم نه حیثیت نشتا. نو اول منګ او تاسو چې کوم نه الله ته توبه وباسو، ګناګاریو خطاکاریو سیاکاریو منګ او تاسو توبه وباسو. دویم نمبر زما عزت مندو د خپل وس مطابق عبادت وکړو چې الله تعالی څومره وس ورکړي دی، غنټه کول شي، 2 غنټې کول شي، 3 غنټې کول شي. دریم نمبر په دغه شپه باندې صدقه وکړو، د ورځې صدقه وکړو. او صدقه که سړی وي چې بهترینه صدقه راته وښیه نو زه خو ورته دقه یې وښیم چې صدقه جاریه ده. او د صدقې د جاریې مقدر لم موږ درکوو. موږ مدرسې له چې کوم ځای اخیستی 1.5 لاک فوټه ځمکه ده، د یو فوټ قیمت 900 روپۍ دی. دا څومره دې وشولې د هغه فوټونو زموږ حصې هغه ډېرې زیاتې کمې شوي دي. په دې پوه شي هغې وجه دا وه چې زموږ د ایزي پیسې هغه لیمټ پوره شوی په 20 تاریخ باندې، د 20 تاریخ نه دی خوا زموږ ایزي پیسې ته پیسې نه راتلې. اکثر خلکو سره ایزي پیسه ورسره وي نو هغه ایزي پیسې باندې پیسې را لیږي. د هغې د وجې نه چې زموږ دا څومره دی وشي مسلسل هغه پیسې راتګ انتهایی کم شوی دی. بعضې کسانو ته موږ وایي چې د بینک په اکاونټ یې راولېږه خو رسي پې نه، یا ورته وایي ګیس کیش باندې راولېږه نو هغه وایي زه په دې نه رسمه ګیس کیش را سره نشته نو هغه پاتې شي. نو انشاءالله په 1 تاریخ به الله رب عزت انتظام وکړي، ترتیب به رواني. موږ د مدرسې باندې د قلا کارم شروع دی، خخت را سره بیخي ختمه شوې ده. دعا وکړئ. اوس هم زه ناست یم خلکو سره مې رابطې ساتلې چې الله رب العزت سبا دپاره چې کوم دی ګلکاران به راځي، خخته نشته دی چې ګلکار یې ولګوي، چې الله انتظام وکړي. زما عزتمندو نو تاسو نه د دعا اپیل هم کوو چې دعا هم کوئ. د طالبانو ته هم ویو چې تاسو کوم اعمال دي په هغې کې کومه کمزوري راغلي، کومه کوتاهي راغلي چې هغه کمزوري پرېږدو. عبادت د ماخذ د شپې چې کوم دی راپاسو د هغې چې کوم دی موږ او تاسو اهتمام کوو. مدرسه کې کم طالبان دلته پراته دغه طالبانو ته استادانو ته ویم چې کومه کمزوري کوتاهي راغلی ده چې هغې موږ او تاسو په هغې باندې نظر ثاني وکړو. که د تهجد کې کمی راغلی چې هغه پوره شي، که روجې نیولو کې کمی راغلی چې هغه پوره شي، د حسبنا الله ونعم الوکیل اورادو کې کمی راغلی چې هغه پوره شي. دا رنګې ختم خواجاګان موږ ماسپښین مانځه نه پس کوو، که هغې کې کمی راغلی چې هغه پوره شي. د سورت یاسین اهتمام کوو، هغې کې کمی راغلی چې هغه پوره شي. منګه چې دا څومره دلته په مدرسه کې اعمال کیږي د دغې مدرسې دپاره چې هغه وشي. او انشاءالله العزیز زموږ په دې مدرسه کې دستربندي را روانه ده. الله تعالی وس ورکړی په دغه مدرسې دستربندۍ کې تعاون کولی شي، تعاون وکړي. بعضې ماشومان داسې دي چې د هغوی پلارانو ته هم دا اعلان کوو د دې ځینه چې تاسو راشئ د دې 2-3-4 ورځو کې استادانو سره کښېنئ. اچھا مدرسې سره څومره تعاون کولی شي، څومره چې الله وس درکړی د مدرسې په دې دستربندۍ خرچه کېږي. دې له به موږ چې کوم دی علما راغواړو، د طالبانو له به پټکي راوړل غواړي، دوی له به قرآن شریفونه راوړل غواړي، دوی له ټوپۍ راوړل غواړي. او زما عزتمندو د دې سره سره زما عزتمندو د کم از کم د چای پاڼې انتظام کول غواړي. میلمه چې راغواړي هغه میلمه باندې خرچه غواړي. او دا درته ووایم دا 3-4 میاشتې وشولې چې موږ سره په مدرسه کې قسم دی چې د مدرسې د استادانو تنخواګانې نشته دی. موږ د مدرسې تنخواګانې په یو طریقه باندې پوره کوو. د هغې دپاره موږ چې کوم دی یو د دې مدرسې د چاندي نه پیسې راوالو، یا په یو چې کوم دی چاته سوال وکړو یا قرض یې راوالو، هغه د استادانو تنخواګانې پوره کوو. موږ وایو چې یاره د مدرسې د ځمکې ته پیسې ورکوو مالک له چې هغه مسله الله حل کړي، بیا به الله رب العزت انشاءالله العزیز انتظام کوي. نو کومو ملګرو له چې الله وس ورکړی په دغې کې حصه واخلي، دا صدقه جاریه ده. زه به نه یم، تاسو به نه یې. انشاءالله دا مدرسه به وي، دا جومات به وي، او د یتیمخانه به وي. تاسو د یتیمانانو چغې مو لیدلې، د یتیمانانو جړاګانې مو لیدلې، ما د ډېرو لیدلې دي، تاسو به د یو دوو لیدلي، ما د ډېرو لیدلې دي. نو زما عزتمندو تاسو ته دغه چې کوم دی اپیل درته کوو چې لومبنۍ دعا به کوئ راته چې الله د دې مدرسې د ځمکې د پیسو انتظام وکړي. تعمیراتي کار روان دی چې الله رب العزت دغه تعمیراتي کار دا سلسله جاري وساتي. دویم زما عزتمندو د دې ځمکې د پیسو ختمول دي. موږ ډېر په مجبورۍ کې اخته یو، مشکلاتو سره مخامخ یو.
ځکه د مدرسې پیسې د ځمکې ختمول دا 9 کروڑ روپۍ دي، دا دومره زر نه ختمېږي. هلته مالک سره هم جبه کړې ده چې تاله به د یو طرف پیسې په 8 میاشتو کې ختمو. 8 میاشتې رانږدې شولې، ختمېدو کې دي. هغه هم دا وایي که مولوي صاحب 8 میاشتو کې پیسې ختمې کړې، خو دا بله سودا به هم د تاواله کړمه، که نه نو بیا به نوې خبرې کوو. نو سهار له چې موږ ته ریټ اوچت شي، یو مثال په طور باندې 10,000 روپۍ مرلم په موږ وختله، نو د دې به څومره روپۍ جوړېږي؟ دا به موږ مشکلاتو سره مخامخ یو. او تاسو ټولو ملګرو ته اولنۍ خبره دا کوم، د طالبانو ته وایم چې په دې مدرسه کې دي، استادانو ته وایم چې کم معمولات دي د دې معمولاتو به پابندي کوئ. چونکې زموږ د مدرسې چوټیانې شوي دي، که بعضې طالبان دلته دي، دوره شروع ده، د حفظ کلاس دی، نو کم چې د کتابونو والا دي هغه تللي دي. بعضې طالبان چې کم دی دلته اوس هم شته، نو هغه کم طالبان چې دلته موجود دي، کم چې تللي دي، نو هغه خو زموږ زاړه طالبانو، هغوی ته خپل روټین معلوم، د سهار مانځه نه پس سورت یاسین، ماسپښین نه پس ختم خواجاګان، ماخوستن نه پس چې کوم دی د سورت واقعي اهتمام، ورسره چې کوم دی درود شریف، او ورسره چې کوم دی حسبنا الله ونعم الوکیل، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین. د دې اورادو پابندي، د شپې د تهجد پابندي، او بیا سهار کې د روزي نیولو پابندي، دا زموږ روټینو. الحمدلله د دې په برکت زموږ کار روانو. اوس به کمې راغلی ځکه خو د هغې اثر په حصو باندې پرېوتی دی. نو دې د وجې نه اول د خپلو طالبانو ته وایم چې په خپلو معمولاتو باندې نظر وکئ. دویم تاسو ته وایم چې دعا به هم کوئ. بل تاسو ته یو ښه ګیله درنه کومه، ګیله درنه دا کومه چې عبدالولي امیر صاحب دی، دا چې ګریزې نه لاړ شي کارخانه کې چاته وایي هلکه مولوي صاحب مدرسه جوړېږي، موږ له چې کوم دی څه وکړه. د دې یو امیر صاحب په دعوت باندې یو سړي 50,000 روپۍ موږ له راکړلې. نو په تاسو باندې څه چل شوی دی؟ تاسو نه شئ ویلی چاته. تاسو د زکات دا میاشت شروع شوې ده، تاسو چاته نه شو ویلی چې هلکه دې مدرسه کې طالبان دي، یتیمانان دي، بېوسه دي. دا زما بچي خو نه دي، دا خدا مکه هم ستاسو نه دي محلي بچی به یتیم به په دغه مدرسه کې به سبق وایي، هلته به هغه ته سوری ملاویږي، هلته به ورته چت ملاویږي، هلته به دنیوي تعلیم ورته ملاویږي. او هغه موږ دا ځای هم نه پرېږدو، دا ځای زموږ مرکز دی، دا به موږ نه پرېږدو، موږ دا ځای چرته هم نه پرېږدو. دلته به د دې کلي دا کم ماشومان دي دا به راځي، کم ماشومان داسې د دې کلي دي چې مولوي صاحب دغه مدرسه کې به پراته وي، هلته به سبق وایي، هلته به موږ مقیم طالبان ساتو. اراده هم دا کړې چې آینده کال موږ تاسو نه چې کوم دی کتابونو طالبان هلته بوځو، خو د هغې دپاره باتروم جوړول غواړي، قلا چاپېرول غواړي، چوپال جوړول غواړي، هلته چې کوم ضروریات دي کم از کم چې د ګزارې ضروریات خو پوره شي که. نو د هغې دپاره موږ تاسو ته وایو چې کم از کم تاسو د دې مدرسې کې تاسو له بچي حافظان درکړي دي، تاسو له بچي ناظره خوان کړل، تاسو په دې جماعت کې مدرسه کې الله ته سجده لګوئ. دا ستاسو مدرسه ده، دا آباد ساتل غواړئ، د دې دا فیض آباد ساتل غواړئ، غواړئ چې دا خیر دې تا ته پکې ملاو شي، په دې کې تی صدار جوړ شي، بل دعوت ورکه په خوله کې خو دې ګولۍ نه راختلی. وایي زه ورته یم راځه 10 روپۍ د وسه کېږي، 100 روپۍ د وسه کېږي. تاسو په ایمان ووایئ چې تاسو کور کې دا عزم کړی وی چې یو لسګون به بنیادم هر یو کور کې به سړي سر یو لسګون ږدو ماښام سهار چې شروع شي یو لسګون به ټول ږدو. کور کې ماشومان نارینه زنانه. نن به زما عزتمندو ستاسو د هر کور نه مدرسې ته د یو مرلي پیسې راغلی وی. دا 4-5 میاشتې وشي مسلسل زه لګیم، خو ستاسو په ذهن کې نه پرېوځي دا خبره. بیا به تاسو وایئ په دې پوه شئ چې والله مولوي صاحب راته خبرې کولې، کاش چې حصه مې پکې اخیستی وی، کاش چې زما هم دا وی، لیکن زما عزتمندو بیا به څه په لاس نه درځي. نو تاسو د محلې دې خلکو ته وایم په سنډلو باندې پیسې ورکوئ، دې ښځو ته وایم په میکاپونو پیسې ورکوئ، په نرو جامو پیسې ورکوئ چې په هغې کې ټول بدن ښکاري. دا بدن د الله د قیامت په ورځ چې د جهنم خشاک شي راته ووایې ته به څه وکړې په دې نرو جامو باندې. تاسو مونږ چې کوم دی دا سوچ کړی نه م دی کړی. نو راځئ د نن نه دا عزم وکړو چې انشاءالله دا زمونږ مدرسه ده. زه خلکو ته اوس هم وایم چې بل ځای ته لاړ شم، تاسو ته نه وایم، تاسو ته ځکه نه وایم چې تاسو د دې یو کلي خلک یې، خو چې زه بل ځای ته لاړ شم زه اوس هم دا وایم په الله مې دې قسم وي دا مسجد چې آباد دی، دا مدرسه چې آباده ده، دا د ارشاد علي صاحب د والدې او د والد صاحب برکت دی، دا د دې خور برکت دی. ځکه د ده مشر خور د دې په وینا او د دې په تمنا باندې موږ دلته سبق شروع کړو. حاجي صاحب د الله غری کی رحمت کی هغه موږ ته دروازه کولاو کړه، مور یې ماله یو پیلی چای رالیږي، یو پیلی. زه چې چېرته لاړ شم زه د دې تذکره په هر ځای کې کوم، په بلوچستان کې هم کومه، په پنجاب کې هم کومه، په یو ځای بل ځای کې زه یم هلته یو بوډۍ ښځه وه بیماره وه، خو ماله مې مازدیګر کې یو پیلی چای رالیږي، یو پیلی. د هغې پیلی برکت دا و
زما عزتمند کو د الله خوخه نه وا نه به دا جمعات جوړېده نه به دا مدرسه ورسره پورې باقي وه خدا د الله خوخه وه دا د الله د هغوی دا خدمت الله قبلو د دغه یوې ښځې برکت و دغه یوې ښځې چې په وجود باندې بیماره به وه هر وخت ناجوړه وه په دې پوه شي خو مازدیګر کې به ماله یو پیاله چای رالیږي او اوس هم په قسم سره وایم چې ما ورپسې چېرته جواب نه دی لیږلی چې ماله چای راولېږه د هغې خپل زړه دا و د هغې خپله چې کوم دی احسان و د هغې دا احسان د هغې دا ښېګړه دا ماته یاده ده هغې به رالیږل ما به غوړه کې ویلی نن به پوخ کې سبا به نشي پخولی بل 2 ورځې به روباسي 3 ورځې به روباسي 15 ورځې به روباسي هفته به روباسي زما عزتمندو هغه حاجي صاحب به پخپله چې کوم دی کله کله چای راویسته ماله کله کله به چې کوم دی پخپله راویسته لاس پیړه چې د جام به ورسره په جام کې به ورته پیاله ایښې وه هغه خدمت الله قبول کو دی مدرسې ته دی جماعت ته وجود میلاو شو دی مدرسې ته وجود میلاو شو نن زما عزتمندو دا څومره کو دغه ځای موږ ته میلاو دی دا هم د دې مدرسې برکت دی په دې منبر باندې موږ خبره کړې دې مدرسې ته طالبان رالل دې جماعت ته طالبان رالل دا طالبان چې د ګیر چاپې نه راغلي دا دې ځای ته راغلي دي دا ځای چې تنګ شوی دی په دې طالبانو له چې موږ نوی ځای اخیسته دا ځکه چې دلته دا ځای تنګ شو چې کله دا ځای تنګ شو نو موږ الله رب العزت نه غوښتنه کوله الله مدرسې له پراخه ځای راکړي الله چې هغه ځای راکړی د هغې بنیاد هم دا دی او بیا چې دې جومات ته طالبان راغلي دا ستاسو د ټول کلي طالبان ملمانو تاسو چیرې ایستې ده تاسو د کلي والا روټۍ ایستې ده چا په خړه باندې ایستې چا په بدله باندې ایستې ده خو ډېرو په خړه باندې ایستې خو د یو سړي تندی راته ګونجي شوی خیر دی هېڅ خبره نه ده ستاسو روټۍ هم خوړلې ده خو یو ځلې تاسو سپورې ستغې راته ویلې دي هېڅ خبره نه ده موږ ستاسو ستغې برداشت کوو او کلم نوم دي برداشت کړي تاسو زمونږ برداشت کړي دي خدا چې دا هغه ځای کوم میلاو دی د دې کلي او د دې خلکو په کیسه ده ستاسو په کیسه ده تاسو ولې په دې نه پوهېږئ تاسو ولې په دې نه پوهېږئ د الله بندګان زه تاسو په دې کې حصهدار جوړول غواړم زه یم چې د دې نعمت نه تاسو محرومه نه شئ دا ستاسو د بچو نوړی دي تاسو د خپلو بچو نوړی دی طالبانو سره نیمه کړې وه دا طالبان چې دلته و دا ستاسو په روټۍ باندې دلته و د ما نه د کوره نه ده راوړې ما به د کوره رایستې ټیک دی یو ورځ به مې ثابته کټوۍ رایستي ثابت کور شکور به مې رایستې هغه به مې کله کله رایستي تاسو وله هره ورځ ورکړې ده تاسو ترکاري ورکړې ده تاسو روټۍ ورکړې ده دا نن هم چې دا طالبان دلته آباد دي دا ستاسو برکت دی موږ به دا ځای محرومه نه ساتو چې تر څو زموږ ژوند وي او موږ آباد یو او تاسو را باندې تنګ نه یئ انشاءالله العزیز طالبان چې کوم دلته موږ هغه طالبان چې هغه د کتابونو والی حفظ والی او هغه مدرسه کې شپه کوي جومات کې شپه کوي هغه طالبان به تاسو نه موږ شفت کوو به موږ هلته بوځو نور د دې کلي دا ماشومانو سبق پم وي د جومات کې امامت پم وي دا درس و تدریس پم وي کېدای شي د دې نه زیات چې کوم دی پابندۍ سره وي اوس خو موږ د دې مجبورۍ د وجې نه چې کله یو خوازو کله بل خوازو دا زموږ مجبوري ده منډې تړلې دي خو د دې کلي د یو کور د کور نه موږ ته چې کوم دی روټۍ راغلې ده خو دا زتولي امیر صاحب د کوره راغلې ده خو د ملنګ کاکا د کوره راغلې ده خو د دې ټول کلي کې افتاب به یې د کور نه راغلې دا بعضې کورونه ځکه یادومه چې د دوی نه باقاعده داسې ټایم کې راغلې وظیفه ټولو ورکړې ده خو دې بعضو کورونه خاص اوقاتو کې چې مېلمه راغلی دی ورته میلې دي سعدالله منډه لاړ شه د کوره روټۍ راوړه په دې پوه شي هغه ته وینا کړې ده داسې چې کوم دی رب نواز صاحب شو د دې ټولو کورونو والا ستاسو موږ سره په دې کیسه ده کله کله چې کوم دی د حکیم استاد سره چې کوم دی کور ته هم لیږل کړي دي ستاسو د هر یو کور ته هم کېدای شي در لیږلي خو زما عزتمندو اکثریت چې چا روټۍ را لیږلې ده نو دا هم ستاسو د دې کلي خلکو را لیږلې همدې طالبانو نه تاسو وظیفه ورکړې وه دا طالبان چې اوسه پورې دلته دي نن هم چې دوی چیس کړې ستاسو د کور چیس کړې ده نو دا چې هلته هم لاړ شي دا ستاسو چې کوم دی تاسو ورسره احسان کړی تاسو ورسره ښېګړه کړې خو هغه شپږ جیره بځای موږ ته میلاو دی هغه هم د دې منبر نه میلاو دی د دې منبر نه په دې منبر هم خبره کړې په دې منبر هم غوښتنه کړې ده خلکو که موږ پېژندلي هم د دې منبر په ذریعه باندې پېژندلي د عبدالله شاه د ټول نه زیات خدمت کړی دی زه هم د دې زیات زما نه زیات خدمت د عبدالله شاه دی او زه کله ناکله عبدالله ته ویم د عبدالله شاه ته تاسو ته به څنګه ښکاري تاسو څوک به وي مړه څوک ورته څوک به وي دا مړه ګوګوشتک دی او څوک وي اوده دی او څوک وي یو شی دی بل شی دی زه وایم په خدای قسم زما نه زیات اخلاص د عبدالله دی زما نه زیات اخلاص د عبدالله شاه دی زه کله کله ورته وایم عبدالله شاه ته چې په خپله ایکي وازي یو طرف ته زما په مدرسه کې 14 استادان دي دا ټول مخلصین دي هر استاد د خپل وس مطابق منډه وي ترړه وي هر یو ملګری په خپل ځای باندې لګیا دی خو په دې بازار کې پیسو پسې ګرځېدل دا عبدالله شاه دی
دا بکسی راغونډول، دا بکسی جوړول د عبد الله شاه، دا چې بازار کې ګرځي عبد الله شاه ګرځي. خو چرته دا ویډیو کوي دا عبد الله شاه کوي. دا پرون موږ صرف چې کوم دی یو پرون ورځ موږ لایو نه د چلولې، ما پرون ورځ کې موږ ته څه پیسې هم نه دي راغلي. دا چې کوم دی نو زه کله ناکله عبد الله ته دا ټول پرېږده یو طرف ته کوي، خو څوک کوي کو نه کوي ستا او زما په سر ذمهواري ده. ځان سره یو کس اخله خښتو له هم لاړ شي، په دې پوه شي دې ځای نه روان شي، راځه چې زه خښته راغونډوم. ولې تاسو نشئ تللی؟ تاسو زموږ ملګري نه یئ، تاسو موږ سره په دې کې شریک نه یئ. تاسو موږ ته په دې شپږ میاشتې کې ویلي چې مولوي صاحب زه به هم در سره یو ورځ لاړ شم خدمت له، یو ورځ به په هفته کې به یو ورځ درکړم. چې تاسو په هفته کې موږ له یو ورځ راکوله، په دې پوه شي تا به ویل چې ما سره موټرسایکل را سره دی، مولوي صاحب یو طالب را سره راکړه، زه به ورسره یم، زه به لاړ شم په دې بټو کې ټالۍ به وکړم، په بټو کې به ګرځم. زما طالب چې ځي، زما د مدرسې استاد چې ځي، تاسو هم تللی شئ. خو ټیک اله چې تاسو وګڼئ چې او دا زموږ کار دی، او که تاسو وایئ چې د مولوي صاحب کار دی، زه خو یم چې زما کار دی، زه به کوم، زه به سوالم کوم، زه به مینتم کوم، زه به زاریم کوم، زه به دا پټکیم خلکو ته خپو کېږدم د قرآن د طالب دپاره، د مدرسې دپاره. خو تاسو به محرومه یې، تاسو به محرومه یې. او زه یم چې د دې دا کوم باغ چې لګېدلی دا د دې کلي نه لګېدلی، دا ستاسو د خواري ده، دا ستاسو د کلي والا ثمره ده. قسم دی زما نه زید ستاسو د کلي والا دا برکت دی. ټیک ده چې زه به راغلی یم، زه به پکې ناستی یم، ما ته به پکې نه و، ما ته به لاندې چې کوم دی چټۍ نه وه، ما به چې کوم دی دلته لوږه هم تېره کړي، ما به نهر هم تېره کړي، زما بچو به ستاسو په دې محله کې لوږه تېره کړي، تاسو ته به پته نه لګېدلي. ما به په پیټي خوړلي او 4-5 ورځې به مسلسل په یو پیټی باندې روژه ماتی کړی، تاسو ته به پته نه لګېدلي. ما تاسو نه غوښتې نه ده، تاسو ته پته نه ده لګېدلې. تاسو زما ګاډي ته کتلي، تاسو زما واسکټ او جامو ته کتلي دي، په دې پوه شئ. تاسو زما بازار ته کتلي، تاسو زما چې کوم دی د خلکو محبت ته کتلي، تاسو دې ته نه دي کتلي چې د مولوي صاحب حال څنګه دی. مولوي صاحب سره کور کې څه شته کو نشته؟ الحمدلله الحمدلله الحمدلله. تاسو سره مې وخت تېر کو، دلته مې چې کوم دی سامان د کور ټول برباد شو، ټول سامان مې د کور برباد شوی، کور مې رنګ شوی دی. او چې کله مې کور جوړ کو نو هماغه کور چې ما جوړ کو او هماغه سړي چې راته ویل چې زما ورته حاجت نشته، ما پې پیسې ولګولې، ما جوړ کو، د اوسېدو قابل مې کو. بیا رالی راته وایي چې ککړ اوچته کا. دا مې تاسو ته نه دي ویلي. اولنۍ خبره دا وه که ما غوښتله نو زه چې کوم دی د دې کور نه ایستلی نه شوم، خو ما د دې پټکي چې کوم دی بېعزتي نه کوله، ما د دې منبر او د محراب چې کوم دی سپکوالی نه کول چې څوک دا ووایي چې مولوي صاحب د چا نه په زور کور نیولی دی. ورنه چې ما سره جرګې ته کېناسته هم به پړو، که په عدالت کې را سره ته نو هم به پړو، او که په یو بل ځای کې را سره کېناسته هم به پړو. زه پړکولی نه شوم. الحمدلله د قانون د دو پیچ نه هم خبردار وم، په پولیس باندې مې وس رسېده، په عدالت مې وس رسېده، په جرګه مې وس رسېده، مفتي سره هم کېناستمه، ملا سره هم کېناستمه، بدماش سره هم کېناستمه، دم سره هم کېناستمه. قسم دی چې د ده د ادام چې زه نه شوم ایستلی، چې د ده په سر کې ښکر وي هم زه یې ترې نه شوم ایستلی. خو نه، دا مې نه کول چې څوک دا وایي چې مولوي صاحب په پردو کور دې قبضه کړی دی، جومات کې منبر باندې ناست دی، خلکو ته څه وی او کیسه. دا مې نه کوله، دا مې نه کوله. چې دا مې نه کوله لاړم. تاسو کلي ته مې دا نه دي ویلي، او اوس هم ورته مې ویلي چې یا به دې کور کې ته پخپله اوسېږې یا به پکې زه اوسېږم. ځکه تا ما ته ویل چې زما ورته حاجت دی، تا ما ته ویل چې زما لور ورته راځي. خو ما غوښتله، ما به ورته ویل چې ته کښېنه ما سره، ما کور جوړ کړی دی، په دې باندې زما طالبانو چې کوم دی شپږ 1.5 میاشت چې کوم دی د ماخوستانه پورې کار کړی، خو ګلکار کړی دی، ما سره د ماخوستانه پورې کار کړی. خو د دې کلي یو نوجوان ما سره چې کوم دی چا چای راوړی، چا روټۍ راوړې ده، نو تا یې نه ده راوړې، زما دپاره یې راوړې وه، ته ما سره کښېنه. خو نه، بیا مې تا ته دا نه دي ویل دې کلي والا ته چې هلکه دلته به بل کډه نه راځي، ما له به چې کوم دی ما سره دې کښېني، خبره دي نه. تاسو ته مې نه دي ویل چې هلکه د کلي والا هلن کې یو ځل والله کس راته، ما ورته ویل هلکه دې کور له به نه راځي، دا جوړ کړی ما دی، ما سره خبره کوي. هغه چې کوم دی چېرته یو څوک به داسې وو لږ ځان ته به چې کوم دی تمه وه، هغه ته یې ویلې، ما ته ټېلیفون وکړ، ته ولې داسې کوې، ما هلته راشه ما سره کښېنه. هغه دی کې یو سړی وو، هغه ته مې ویل هلکه دې سړي ته ووایه چې د پلانکې سړی دی، بس هغه دا ټېلیفون درته کړی، بس دومره ورته ووایه. تر د نن ساعته پورې خوال هم نه دی راغلی. بیا زه په ژبه پوهېږم، د بدماش په ژبه هم پوهېږم، د ډم په ژبه هم پوهېږم، او د نیکوکار په ژبه هم پوهېږم، خو نه دا شی مې نه دی کړی. د دې منبر لاج مې ساتلی دی، د دې جومات د دې ستاسو د مقتدیانو د روټۍ لاج مې ساتلی. الله دې وکړي چې همدغه رنګې دا لاج وساتو. تاسو په دې کار کې شریک ګڼم، تاسو د ځان نه جدا نه ګڼم، تاسو په دې کار کې زما ملګري یئ،
تاسو زما ملاتړي یې، خو دومره خبره ده چې جوړ شئ، ملاتړ جوړ شئ، ځان نه جدا مه ګڼئ. دا ګلشن به وي، دا مدرسه به وي، ستاسو به پکې سئ. زه تاسو په دې کې جوړول غواړم چې تاسو ما سره په دې کې حصه‌دار یې. یعنې ما له څه پروا نشته، ما مالک له څه کم دی، اوسه پورې چې 100 روپۍ ورکړي تاسو تصور هم نشئ کولی، تصور هم نه راځي ستاسو په ذهن کې به هم نه راځي. تاسو به څه چې مالک له به د څه ورکړي، یا د به مالک له چې کوم دی اوسه پورې یاره بس یا 100 لکه روپۍ به ورکړي. الحمدلله ما په کروڑونو مالک له ورکړي، کروڑونه ما په کروڑونو کې مالک له پیسې ورکړي. په دې کې بس تاسو د کلي 15 لک هم نه دي راغلي، 15 لک نه 2 لک هم پکې نه دي راغلي، 2 لک نه 1.5 لک هم پکې نه دي راغلي، 1 لک هم پکې نه دي راغلي. کار روان دی. خو تاسو ته دا وایم چې تاسو پکې ما سره ملاتړ جوړ شي، چې عبدالولي امیر صاحب چاته ویلی شي، حضرت ولي امیر صاحب چاته ویلی شي، ارشاد حاجي صاحب چاته ویلی شي، تاسو هم ویلی شئ که نه. خو چاته نه شي ویلی، ما ته خو ویلی شي که نه. مولي صاحب زه یو ورځ به چې کوم دی سره لاړ شمه، خښتې له به لاړ شمه، دلته د کرش پلانټونه دي، موټرسایکل به والمه، یو طالب را سره که لاړ به شم هلته به کرش والا ته ویم موږ مدرسه جوړېږي، یو ټرالي کرش حاله راکړه. دا هم نه شئ کولی. دلته به دې سیمنټ والته ملکه یو 2 بورې سیمنټ دې مدرسې له ولېږه، په دې به وي ثواب دی وشي. ستا په دې وینا تا ته ثواب میلاو شو، کار کېږي نه کېږي، خو ته پکې حصه‌دار شوې، ته په دې مدرسه کې حصه‌دار شوې، ته شریک شوې. ستا دا نیت، ستا دا عمل دا الله ولیدو. نو دا ته درخواست کوم، تاسو ټولو ته وایم، ستاسو د نارینهو د زنانو د دې ټول کلي کو په دې مدرسه کې د حصه ده او کو په هغه مدرسه کې د حصه ده. الله پاک دې تاسو او زمونږ په دې کې باقاعده چې کوم دی حصه‌دار پیدا کړي. الله پاک دې موږ تاسو دا ټول په دې کې شریک جوړ کړي. صلی الله تبارک علی خیر خلق محمد و علیه وسلم.